2 کاله به نه هم کې سوره انفال ورته ویلی کېږي. دې باوجود به چې پرچې ته راغلي بیا به وړو جیبونه ډک کړي، جورابو کې دننه قرآن ایتونه یې ښودي چې سویډن کې ګستاخي وشي مونږ به اوچت اوچت کېږو. زمونږ دغه میچېور خلک چې دي، پوهه خلک چې دي، دا څومره د قرآن بې ادبي کوي. قرآن کې الله فرمایي لا یمسوه الا المطهرون. قرآن ته بیا اودسه ګوتې مه وروئ، یو آیت ته هم بیا اودسه ګوتې نشي ورولی. اسلامیات د 9 د 10 هر کلاس اسلامیات د اسلامیات کتاب ته بیا اودسه ګوتې ورول حرام دي. زموږ په سکولونو کې یو ورځ استاد داسې نه دي ویل چې بھائی اودس وکړئ شابه الله کلام ته. حالانکه حضرت عمر فاروق چې کله واورېدو خور ته وایي دا کم کلام چې تا وې ته ما ته راوړه چې زه ووایم. وایي عمر ته نجس یې ته ناپاک یې، لاړ شه اول غسل وکړه، داسې ګوتې نشي ورولی. لا یمسوه الا المطهرون. قرآن ته به ګوتې نه وروئ بغیر د اودسه، اودس به ورله کوئ او بیا دا پاکټې جوړول. دا خو زه وایم چې کفر علی الکفر، کفر علی الکفر، اسلام پورې خپله ټوکې کول. او زمونږ چې څومره قابل ترین هلکان وي دا به په اسلامیات کې کمزوري، نور به هر سبجیکټ ګوري، په اسلامیات به نه ګوري. یاد وساتئ خپل اولاد ته د دین او دین کې خاص کر د قرآن تعلیم ورته وښایه. قرآن ډېر ضروري دی. تو ګوره صفا 1400 کاله وشو د قرآن په مثل چا کلام را نه وړو.